ریاض الله مولوي صاحب تاسو کې توجه وکړئ زه شروع وکړم ٹھیک شو صحیح ده جی صحیح ده ٹھیک ده ٹھیک ده دا په ابتدا کې ویلو تاسو چوپ شئ تاسو چوپ دلیل پیش کم ما باندې کې میجر وي ته راغی جواب راکړه صحیح ده کوم تنقیز پیش کم ته راغی جواب راکړه صحیح بس دا د انسان په علم کې صحیح ده ٹھیک ده ٹھیک ده صحیح ده یو منټ ٹھیک ده مولوي صاحب خبره وکړه ټایم نامه یې شروع کوه ټیک ده زه مولوي صاحب ته وایم چې بازاري ژبه تم استعمالوه زه به هم نه استعمال سره دویم خبره د مایک چې تاسو مونږ پسې دلته جګړې له راشي تاسو به مونږ نه ځان نه لرې کوو ضروري نه ده دریم نمبر 14 تنقیحات په ما کړي تر اوسه د یو جواب نه دی راکړی بالکل به جواب ورکوي ولته ان شاء الله 50 دیګ بس چوپ ټایم شروع کی خو ملګرو ترې ووایي چې شور به نه کوي زما دغه کې خبرې به نه کوي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو خپله خبرې کوئ چوپ شئ که ټایم مه شروع بسم الله الرحمن الرحیم مولوي صاحب د ټولو نه اول ما په مولوي صاحب 14 تنقیحات کړي چې کوم د دعوې سره تعلق ساتو د یو تنقیح جواب یې تر اوسه پورې رانه کو زما بیا مطالبه ده چې دغه 14 تنقیحاتو جواب ما ته راکړي دویم نمبر ما مولوي صاحب نه مطالبه کړې وه چې ستا د عمل 3 اجزا دي په هغې باندې یو دلیل پیش کا مولوي صاحب تر اوسه پورې دلیل پیش نه کو زما ورنه بیا مطالبه ده چې د خپل عمل 3 اجزا دا مناظره به غیر مقلد ګوري په تا به لعنت وایي وایي به چې مولوي صاحب موږ له دې دوکه راکړې وه او اوس چې دی خپل عمل لپاره د یو ضعیف روایت هم پیش نه کو او په شرایطو کې هم دا دي چې روایت پر خپل عمل مطابق پیش کولی شي دلیل بیا مولوي صاحب زه وکړه قیاسونو ته راړو اتم الحج والعمره وایي دلته حج فرض دی عمره چې دغه په یو دلیل سره په یو صیغې سره راغلی هغه مستحب دی یعنی مطلب دا چې سورة الفاتحه مستحب ده او باقي صورت ویل چې د پر اثبات دی هغه فرض دی یعنی هغه قیاس یې په هغې باندې وکړو مولوي صاحب قیاسونه مه کوو مشرک شوی خپل مذهب مطابق دویم نمبر دی وایي امام مالک رحم الله معاصرو دغه جره قابل قبول نه ده امام مالک رحم الله هغه مسلم شخصیت ته جلیل القدر چې د هغې په باره کې ستا دغه خبره چې مولوي صاحب زه جوتے کې نوک پر رکھتا ہو بیا مولوي صاحب وایي امام مالک رحم الله وایي رجوع کړې ده داریم په امام مالک دروغ ویل امام مالک کتاب راواخله مونږ ویل خبره به د اصل کتاب نه پیش کولی شي په چا به حواله نه شي ورکولی کېدی دریم نمبر دی وایي په ابن اسحاق باندې اکثر جرح د تدلیس د الله بنده ما ویل چې کذاب دجال او دومره عجیبه سړی و محمد ابن اسحاق دا ګورې ابوبکر خطیب فرمایي رویه روایت کړی شوی ان ابن اسحاق کان دی وایي قال ابو داود الطیالسي حدثني بعض اصحابنا تا احتجو دی ویله مولوي صاحب احتج بزن احتجو ویله قسم دی کیمره را واپس که فیصله کوو په دې باندې فیصله پې کوو مضاف الیه د یو ځای کې مرفوع ووایو قال بعض اصحابنا اصحاب مضاف الیه دی مولوي صاحب سبقت لسانی قال سمعت ابن اسحاق یقول حدثني الثقة ابن اسحاق سو ویل د دې ملګري ویل ماته یو ثقه حدیث بیان کړی فقیل له من ورته ویل شو څوک دی فقال یعقوب الیهودي یهودي هم د په نسبت باندې څه کو دغه نه روایت اغسته بیا ما د ابن اسحاق په باره کې د محدثینو په اتفاقي فیصله پیش لله چې والذي تقرر علیه العمل بیا راکړه چې بیا ورته پیش کړل الفاظ سبا 130 باندې لیکلي محدثینو اجماع ده حلال او حرامو کې ورته روایت نشي قبلولی مولوي صاحب د تدلیس مدلیس جرح نه دی په خپل ځای هغه جرح ور باندې شته څلورم نمبر مولوي صاحب ټول ټرن په خداجون باندې واړو الان کې ما مولوي صاحب ته دا ویلي او دا مې نه دي ویلي چې مونځ ناقص دی په څه ورته دا وشو تاسو ناقص مونځونه کوئ بار بار چې ما باندې دروغ ویل زم لعنت الله الکاذبین ما دته ویله چې په حدیث کې خپله تصریح راغلې ده فهي خداج غیر تمام په خپله حدیث تصریح کړی د مسلم شریف نو مولوي صاحب چې ستا دعوه ده د بغیر مونځ نه کېږي او دلیل چې پیش کړی غیر تمام والا او بیا باس بسره ما ورته چې پرې کړی امام ذکر نشته د مقتدي نشته د جمع نشته باس خلف الامام کې شروع د امام په سر قرات نو ته غواړې خپل ټایم ضایع کې پته نه لګي خپل وخت هم خرابې د نور هم خرابې بیا مولوي صاحب دا مخکې وایي دا مفتیان وایي چې ناقص منظور کې امام کې جواب وکړو دروغ وایي په موږ باندې اووم نمبر دی وایي دی صرف دلایل شماري وځي دا ټول عبدالله لکنوي رحم الله عبارت یې ویل د دلایل دي اتم نمبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هغې بیا پیش کړو لا صلاة پسې نقطې ما دې اته جوابات مخکې ذکر کړي دي مولوي صاحب د دوو صحابو نه مې پیش کړي چې دا منفرد په باره کې دی د مقتدي په باره کې نه دی دوه صحابه مې پیش کړي دي ته اوس که رافظي د صحابو نه خلاف ځي ستا خو غره تا ترې مبارک وي نهم نمبر دی وایي امام صاحب خپل قول نه رجوع کړی دی کتاب یې رچاره او د عبدالله لکنوي ما د امام ابو حنیفه رحم الله د هغه د شاګرد کتاب راواغستو
چې داغه دا مذهب دی خو مولوي صاحب په اوتو بوتو باندې سر دی. لسم نمبر دی وایي دا آیت د هجرت نه یو کال مخکې نازل شوی دلیل دعوا دلیل نه دارد دعوا بلا دلیل پیش کې به دلیل. یو لسم نمبر ولقد آتیناک سبعا من المثانی تراغه ماشاءالله مولوي صاحب په دې ته ثواب ملاویږي داوري نه ثابتېږي بس ایو سړی ورته ویلو په امام په سورۃ الفاتحه لازم د دلیل قل هو الله احد دی مولوي صاحب زه بیا راځم او مولوي صاحب بیا بار بار وایي کم چې خلف الامام خبره ده په امام پسې ما مخکې ویل چې غیر مقلد لیکي خیر الکلام کې वही सारी बुनियाद इस पर गढ़ी गई है कि अहली हदीस इमाम के पीछे सूरह फातिहा न पढ़ने वाले को बेनमाज समझते हैं कि अहली हदीस पर इमाम पसी सूरह फातिहा न लुस्तुन की मुंज बातिल गढ़ी देवी हालांकि ये दाव बिला दलील है पखबल अहली हदीस आलिम वही इमाम बुखारी से लेकर मुहक्किकीन उलमाए अहली हदीस तक किसी तस्लीम में ये दावा नहीं किया गया है. दादी मशर वही और दामुनी से वो दादी बल मशरम तवज़ीउल कलाम की हमदगा वही हमदग का मुगनी राका हमदग का इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह से फरमाई दावा खलमुनी से मुगनी सफ़ा नंबर 118 तवज्जो काला अहमद इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह फरमाई मा समेना अहदम मिन अहलिल इस्लामी मा प मुसलमानों की दही चा नदी और दिली पचा की प मुसलमानों की वाबियानों के ना यक़ूलु चा फरमाल इन्नल इमामा चे बेशक वकाल वहाज़ल औज़ाई दे फरमाई दा इमाम औज़ाई दे अहली शामी वहादा लैसु फी अहली मिस्र दा इमाम लैस दे अहली मिस्र के मा कालू लिरजुलिन दीनो दी वेली यौ कस्ता स्वल्ला चागा मुंस करे वकरा इमाम क़िरत करे इमाम दगी वलम यक़रा औ दक़िरत नहीं करे से दी वेली हुवा स्वलातु बातिलतुन चे मुंस बातिल प मुसलमानों की चा दा दावन दे कली पतन की दा मुसलमानान नदी कवली यार दा इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह. द्वम नंबर दे मुनी से बार बार वही दे फातिहा न खई अलान के मा चे कुरान والوستو دكتورنا اول ما بشاري نزول روايته كي اخذ سوره حتى تنقضي الفاتحه بيامي بهر دليل كي اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين بيخرو پتن لگی دا بده فاتحه نخکاری او یا خو پتن لگی چې کونډه غونه کار نه کوي یا ودده ما دلیل پیش کړو 26 نمبر 27 نمبر امام نسائی رحمه الله جل 1 सफ़ा नंबर 146 की नकल कई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंजो कुरा वगरजेदो वे फरमेल तासु की चार मा सर क़िरत करे काल रजुलन नाम या रसूलल्लाह काल इन्नी अक़ूलु माली उनाज़ुल कुरान सशविर में उनाज़ुल कुरान जमा सर पर कुरान की जगड़ की फ़न तन्नास अनिल क़िरात मनशु खलक पे इमाम पसीद क़िरतना मौलवी साहब एहतज्जु के फ़र्क नशी के वले उजर खबर पर मंग बांधी कई मुस्नद अहमद दलील नंबर 26 जिल्द 4 सफ़ा नंबर 183 फ़ाक़बलान अन्नास नबी अलैहि सलाम जमा के खल्क़ तरा वगैरह ज़रूर फ़क़ाल वे फरमाइल हल क़रा माय अहदुन आनिफन क़ालू नाम या रसूल अल्लाह विल्तासु की चामा सर क़िरत करे दे मुक़्तदियानु तवई क़ाल इन्नी अक़ूलु माली उनाज़ुल कुरान सशवी दि माल जमा सर पर कुरान की जगड़ की फ़न्तहन नासु अनिल क़िरात खलक पे इमाम पसर क़िरत न मनिशु दलील नंबर 27 तिरमिज़ी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 178 अन अबी हुरैरा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन सलातिन जारा फ़ीहा बिल क़िरात फ़क़ाल हल क़रा माय अहदुम मिनकुम आनिफन तासु की जामा सर क़िरत करे फ़क़ाल रजुलन यौ सड़ी वेला नाम या रसूलल्लाह इन्नी अक़ूलु माली उनाज़ुल कुरान सशवी दि माल जमा सर पर कुरान की जगड़ की क़ाल फ़न्तहन नासु अनिल क़िरात मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलक मनुष्य पे इमाम पसर करे प कुरान की जगड़ रख रसूल फातिहा कुरान दे का न दे या हुआ है चिन्ह दे हमारे जिस्म पतरी वो लगेगी. दलील नंबर 28 मुस्तर अहमद जिल्द 4 सफ़ा नंबर 227 अमदगा हदीस नकल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राव गिरजेदो तपोस कई ताजु की चा क़िरत करे दे और तया अल्लाह रसूल मा करे काल इन्नी अक़ूलु माली उनाज़ुल कुरान सशवी जमा सर कुरान की जगड़ कई फ़न्तहन नासु अनिल क़िरात मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलक पे इमाम पसर क़िरत कौलुन मनसु इब्न हिब्बान जिल्द 3 सफ़ा नंबर 19 की अमदगा रिवायत नकल कई रसूलुल्लाह मजमू ज़वाइद रसूलुल्लाह सफ़ा नंबर 283 नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबूस की तासु की चा जमा सर क़िरत करे इन्नी अक़ूलु माली उनाज़ुल कुरान सशवी दिमाल जमा सर कुरान की जगड़ की फ़न्तहन नासु अनिल क़िरात खलक माहू हिन क़ाल ज़ालिक कल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बक़िरत लोस्तो खलक बखामोश हो. दलील नंबर 30 इब्न हिब्बान जिल्द 3 सफ़ा नंबर 19 अन अबी हुरैरा अन्नहु क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु नबी अलैहिस्सलाम मुंग तमुंजो को बेरा वगर ज़ीरो विलचा पमा सर क़िरत करे क़ाल हल क़रा आनिफम मिनकुम अहदुन क़ालू नाम या रसूलल्लाह क़ाल नबी अलैहिस्सलाम मा वो जमा सर सोख पर कुरान की जगड़ कई पर जगड़ मा सर पर कुरान की. दलील नंबर 32 तहावी नंबर जिल्द 1 सफ़ा नंबर 159 रिवायत दे अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला क़ाल कानू यक़रऊन खल्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
خلکو بر امام سره قرات کو کم قرات کم کې سورۃ الفاتحه ده فقال خلقتم علی القراءه تاسو په ما باندې قران ګډوډ کو دا زما سره دلیل نمبر 33 مسند البازار جلد 3 صفحه نمبر 82 رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کو چا قانون يقرؤون خلف النبي خلکو ور سره قرات کو فقال خلقتم علی القرآن اخیرنی نیم منټ کې به ماته وي تاسو په ما باندې قران ګډوډ کو دغه رنګ مولوی صاحب ما 34 دلایل ذکر الله مخ کې بس ان شاء الله هماره مولوی صاحب نے مطالبه کړی وا ما ویلو امام پسې سری جهري منځونو کې سورہ فاتحه باقی سورۃ الحرام دی مکروه دی پاګې باندې ما 34 دلایل ذکر لاله مخکې به ان شاء الله ورځ دلایل سلسله جاری وي خو مولوی صاحب نه ما مطالبه کړو چې تاسو عمل په سری جهري منځونو کې مقتدی لپاره په امام پسې سورۃ الفاتحه ویل فرض واجب دی باقی سورۃ په باره کې تاسو د عمل دو جزو په سری منځونو کې مقتدی لپاره باقی سورۃ ویل مستحب دی په جهري منځونو کې مقتدی لپاره باقی سورۃ ویل دا حرام دی د دعوی په دې درې اجزا باندې یو حدیث صحیح نه ضعیف حدیث صحیح نه ضعیف امونه زه یو خبر نه پیری کم از کم وکړه خپل خلک به په دې باندې فیصله کوي چې په کم سیز باندې بحث دی په کم سیز باندې اختلاف دی هغې ته مولوي صاحب ناراضي کم چې عمل دی هغې ته ناراضي مړه خپل خلک به یوري وایي به چې دا څنګه مولوي صاحب یې راوستی و چې په خپل عمل باندې ورسره یو دلیل نه و په خپل قرآن یې اوچت نه کړو حدیث یې اوچت نه کړله 34 دلایل مې پیش کړی انشاءالله مخکې به پیش کوم دا ځل در باندې پېښور غیر مقلو اعتماد نه وکړی پنجاب نه راوستی و دا ځل به در باندې ملکن ډیویژن هم نه کوي انشاءالله دا بر ټیم نه علاوه خیر دی دا خبره خو بس نه خارجي په تا اعتماد نه کړه زه وایم ما ته هېڅ خبره وکړه چې مفتي صاحب ته ګران اصطلاحات هغه ته جواب نشي درکولی جګړه کوي باس مخکې نه ځي اصطلاحات ورته لږ اسان کړه ما یې د دې به ورته اصطلاحات اسان کړم خیر ما ته لږ راپرېږدې وی صحیح شوه دا 50 تنقیحات مې در باندې وکړه یوه تنقیح جواب در رانه کوو الحمدلله بل ګوره مفتي صاحب ته وحتجو ما د جمع صيغه استعمال کړه وحتجو جمع په اخر کې چې کوم دی واو نه مخکې ضمه راځي او تا بعضو اصحابونه یک مضاف الیه مجروري او مجرور چې کوم دی نه پېژني بل طرح خبر ذکر کړه ګوره حدیث دا بل دا وی خبر ته وکړه یو ځای وخایا وحتجو جواب نه وکړو ورګه بل خبر دا وکړه دا ټیم ودرو دا څه خبره کوي بل خبر ته وکړه چې حدیث د عباده منفرد باره کړي دا زما سره ابو داود دی دا عباده بن صامت روایت قال لا فرمای كنا خلف رسول الله علیه الصلاه والسلام په صلاه الفجر مونږ د الله د نبی نه شاته سار په مانځه کې ور سار په مانځه کې در منفرد په باره کې کو کنه دا مو اجتماعي دی ته منفرد او اجتماعي نه پیژنې یو خبر دا شو بل مله به حقیقت راکا ګوره حدیث عباده بن صامت ته عباده بن صامت په خپل باندې فرمایي چې دا روایت مونږ د الله په نبی په شاته په مانځه کې ولاړو فرمایي قال سمعت عباده بن صامت يقرأ خلف الإمام عباده بن صامت مفتي صاحب خیر اچھی اس کا مت متوجه شو عباده بن صامت د امام نشات قرات کو فقلت له تقرأ خلف الإمام تو امام نشات قرات کې فقال عباده فرمایل لا صلاة الا بقراءة مودنه کېږي مگر د قرات نه په سوال کې فاتحه ذکر شوی په جواب کې قرات ذکر شوی جواب مطابق د سوال ذکر د عام د مراد څه شری خاص ته خبره باندې پوه شئ دا خبر شو هر چې ګوره حدیث د منازعې دی نو ګوره د الله باندې څه غلط استدلالات مه کوه یو خو مجتهد دی بیا استدلالات هم کې لږ صحیح استدلال خو کوه منازعه په کوم دی کې منازعه چې کنه په صورت د جهر کې امام صاحب ستا امام شو مخکې ته ولاړ دی اگر ته په ښکاره باندې وې دغه چې کوم دی مناظره دغه مناظره دغه ته مناظره دی کې باقي بل دلیل دا ګوره ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړی هغه ابن تیمیه چې تای خبر ذکر کړی وه وایزن فالسکوت بلا قراءة ولا ذکر ولا دعاء ليس عباده سکوت بغیر د قرات نو بغیر د ذکر نو بغیر د دعا د عبادت نه ولا مامور به او نه پدی باندې حکم کړی شوی دی بل یبته باب الوسوسه څوک چې په امام پس شاته غلې ولاړي هغې ته به وسوسې راځي کله به د ګاډو سوچونه کوي کله به چې کوم یو سوچ کوي کله به بل سوچ کوي دا سره عبادت دی نه الله ته فرمایي زما بندګي وکړه او ته پس شاته چې کوم نه ولاړي او بلې دا خبره بار بار ذکر کړه چې ستا داوړه دلیل سره موافق نه ده زه څه وایم حدیث کې من ناغلی دی د کیره واقع شوي په سیاق د نبي کې د کیره چې واقع شي په سیاق د نبي کې نو دا عموم پیدا کوي کلو صلات هر هغه مونځ چې بغیر د فاتحې نشي خدای کلو چې کوم دی په کلو کې امام هم داخلېږي په کلو کې چې کوم مقتدي هم داخلېږي په کلو کې چې کوم به کې هر څوک داخلېږي څوک چې په فاتحې باندې قادر په کلو کې هر یو چې کوم داخلېږي زما سره حدیث چې په دې کلو کې الله فرمایي کل من علیها فان ټول به فاني کېږي ته به چې ګوره مفتي ندیم ته به چې زه په دنیا کې ژوندی پاتې کېږم کله کله به کپ لګو خبره شي
وای په دې حدیث په مالی او عدو باندې کوم دلیل نیولای شوی دی په دې حدیث باندې استدلال په دې باندې حناف استدلال نیولای او لیکن دا حدیث چې کوم دی کمزور دی او که بالفرض تقدیر دا حدیث یو شي نو ګوره وقد عرفت ان هذه الحديث الثلاثه لا تدل على منع القراءه خلف الامام دا حدیث کوم دا نه دی په خبره باندې چې امام نشاط قرات ممنوع ہے او یل قراءه خلف الامام في النفس وبالسر چې کله انسان پټ پټ لګای چې کله ځان نه لګي په امام په قرات کې ځان نه پټ پټ وي هغه نه من نه راغلی چې ته په امام په شاته جهر کې راغلی چې کوم نه من راغلی دا هغه نه من په امام په شاته جهر کول هغه نه من راغلی دا مجهول د حدیث منازعه په حدیث د منازعه کې چې کوم دغه راغلی ابن سعد دغه راغلی نو ګوره وقال ابن سعد منهم من لا يحتج به بعض په کې هغه سوري چې په دې دلیل نسی یقول فرمای شیخ مجهول دا شیخ مجهول له ابن معین سے فرمای ضعیف دا ضعیف ته نسائی فرمای متروک الحدیث ته دارقطنی فرمای خارجی شیعی تاسو خوارج په دغه باندې سره نسی تاسو شیعاګان په دا موږ د خوارج وای موږ ته چې کوم دی موږ ته په دغه حدیث کې کوم راوی دغه دا یو حدیث پیش کوي امام عبدالحی انا ټول ضعیف ابو ګورا عبدالحی راشه خبر ته وکړه دغه کوم راوی حدیث کې کوم تاسو نه پیش کو حدیث کې نوري راکا روا بڑو ابن وکیما لیسی ابن وکیما په دې کولاو دي کنه کتلته یو مهاجر د خلکو په څیر په شکل دی بودم والله ګورا مفتی ندیم خاول د موږ سره دعوه نشو لیکره دعوی نه وتختی نو ته 50 تنقیات پیش کړه مطلق شی مطلق به شرط شی تر وسه پورې پیژاندل نه زما خو د خیال چې مفتی توی بوته چې کنه به شرط شی لا به شرط شی خو درای لیکن هغه وته نه خو درای خو خیر د دعوت بیا روسته وخایا 50 تنقیات می در باندې کړی او د 50 تنقیات جواب نه کړ دا عبدالحی لیکن میره عبدالحی کبیر مولا فرمای کوم حدیث چې په نه پاتې کې راغلی والله بالله ثم تالله پای کې یو حدیث صحیح نه لري یو حدیث چې کنه پای کې صحیح نه لري بل مسله کا ټول ضعیف دي ټول صورت موجب کوله ګوره دا موتر امام مالک رحم الله دا فرمایي ګوره حدیث دا ابو هريره فرمای یقول فرمای سمعت رسول الله علیه الصلاه والسلام یقول نبی اسلام فرمای من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران چا چې موږ کو من د عموم د پر راضي من د عموم د پر ک پاکستاني ک عربي ک پنجابي ک پښتوني او ک د دیره او ک په خوري کو دار دی چې څوک موږ کې پاتیا بس ونوي او پغی پاتې ونوي او هي خداج غیر تمام د غیر تمام چې کنه ما قبل نه بدل واقع شوی ری خداج سمانه الګه خداج خو دې ته ولیکي چې خلنګ شو بچي ناقص راولي نو هغه بچي تو چاله په پیسو باندې ورکوي کنه ډیران ته بیرته او دلته ناقص منځونه کوي ان لله و انا الیه راجعون ان عوامي طبقه منځونه و چې کوم راوي د فار خراب کړه الحمدلله موږ سره چې کوم دا ترمذی مفتی سے باول داونه لیکلا راش و دلائل توقشا قالوا بعد بن سامد قال فرمای نبی سم فرمای نبی سم چې کنه بده کړ سبا په سقله تعالی قرا د سبا بابا ما ته متوجه شه د سار موزي کړه سار په مسکی جار کیږي کنه او صحابه پس ولالي صحابه پس ولالي پس سقله تعالی قرا قرات په چې کوم درون شو کله چې نبی سم واپس شو قال ان يراكم تقرؤون وراء امامكم ذو تاسين مچاس امام نشاط قرات کوي قال قلنا يا رسول الله اي والله منكو قال لا تفعلوا الا بام القران استثناء کړه الا د استثناء لپاره دی په امیر کې راغلي 15 شپږ جلد کتاب ده فإن ولا صلاة لمن لم يقرأ بها موږ د هغه چا نه کېږي چې قرأت کوي من د عموم د پاره راځي او من للعموم دا خبره بار دغه کو چې ستا غوږونه کې کېدای شي ستا مسله پرته چې مسله برابر شي بیا وقال ابو عيسى هذا حديث عباده حسن صحيح دا حدیث کم نه حسن ده اوس وجه ترمذی مولا نه منه دې زماني مقلد را پاسه کوي نه منه او بعد ابن سامد بل روایت چې کم نه ګور دا د ما سره چې کنه مستدرک له صحیح ده بشکره نبی اسلام قال فرمایل ام القران عوض من غيره سورة فاتحه چې کوم د غیر نه عوض ده وليس غيرها منها عوض ولیکن بل چې عوض جوړی دی نشي یو صورت چې کوم نه وړل خو چې فاتحه په کتاب نه لوستا مونږ کې هر چې هغه دلیل پیش کړو چې کله امام غیر المغضوب علیهم تاسو امین وای ال دی پاره غلی دا فاد رستوالی د پاره راځي دا غي حدیث سو وخت دی خبره د پاره شوی دی چې ستا قیرت پر امام نه روستي تو چې کله امام غیر المغضوب علیهم رضوانی ته چې کوم نه امین روستوي امام نه چې کنه مخ کېږي نه د حدیث سو وخت د فاتحه د نه ویلو د پاره چې کوم نه دی شوی پوښ په خبره باندې قاضي طبقه شیخان علی اخراج از حدیثان زوري من اوج مختلفه بغیر هذا اللفظ وروات هذا الحديث اكثرهم ائمه هذه حديث رواه چې کوم اکثر ائمه وكلهم ثقات على شرطهما او
ټول ثقات په شرط د بخاري او مسلم او څوک چې د بخاري د مسلم په حدیث باندې جرح کوي هغه مبتدع دی وما يهاون امره ما فهو مبتدع څوک چې هغوی دا امر دا کوي دا الحمدلله زموږ سره مسلم ابن ابي شيبه دا فرمایي حدیث عباده بن صامت د بشک نبی اسلام فرمایي لا صلاه لمن لم يقع زه بیا وایم چې من د عموم دپاره اوس مفتي صاحب بیا وایي چې په دې کتاب منفرد او په دې کتاب چې کوم دی یو دی والا انسان ونه ښودو او په دې کې چې څوک چپ ولاړ او ښکته ولاړ او پورته ولاړ زه من د عموم دپاره من للعموم من للعموم دا بار دا کوم چې تکرار د تاکید دپاره کېږي او تاکید ستاسو شان هغه خلکو د کېږي چې عنادیان لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بیا وروسته فرمایي ان ابا صاحب اخبروا انه سمع ابا هريره يقول نبي اسلام فرمایلو من صلى صلاه لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غیر تمام بیا وروسته فرمایي روایت د چارې د عایشې رضی الله عنها دا فرمایي نبي اسلام فرمایي کل صلات هر موضوع لکه دې مرسه کې مولیان دغه به چې مفتي صاحب موږ دې په دې اوج کې وشرمولو کلو چې کوم نه صورت موجبې کولې محمول له موضوع د هر پر دپاره ثابت دی عبدالرحمن صاحبه محمول له موضوع د هر پر دپاره صحیح ثابت دي هغه مفتي فاتحه کې ونه ولې شقې نه مونږ نه کېږي کلو صلات وایي الله تو اوس بیا وایي چې امام وقایه او منفرد وقایه امام الکلام وایه دا خو داسې د حنافو نه ویستلی دی خو هیر دی موږ به دا روایت پیش کوو ایضا حدیث عباده نص فی قراءة الفاتحه خلف امام حدیث د عباده چې کوم دی دا نص دی په دې خبره کې چې د امام نه شاته قرات لوستل چې کوم دی دا او حدیث د ترک او د نه د عدال لري او قانون چې کله ظاهر او د نص په منځ کې مقابله راشي نص په مقدم کولی شي په ظاهر باندې دی په اسامه کې لیکلی په شاشۍ کې لیکلی او دا په دا مولا جیون بیا تلوي توضیح باندې لیکلی او مفتي صاحب وایي ظاهر مقدم کولی شي په نص باندې نص په ځکه مقدم کولی شي په ظاهر باندې چې په نص کې سواق او په ظاهر کې چې کوم نه سواق نه سبحان الله په خبره باندې پوه شو کړه بل وړه شوه كل صلاه لا يقرأ دا موږ سره الحمدلله دا معرفت السنن والاثار ده واحتج پوه شئ ابو هريره بشك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاه ارغمز لم يقرا فيها بام القران فهي خداج ها بیا ابو هريره فرمایل اکس ہوتے ہوئے چې زره امام نشاط الاستل کوما قال غوته اقرا بها یا پارسی او په نفس کا د ځان سره قرات کوا اوس وګوره مفتي سے بعد تعرض وکي چې په نفس کا چې کم ده متوجه شي په نفس کا چې کم نظرت په نفسیت جدات نه ولکي قرات دې ته لکه چې خلاف یو خو ده الګا دا برابر کړي لکه جري په موږ باندې وکړئ که نه تاسو یو جر هم نه کوئ 50 دلایل 50 لکه جر خو تاسو وکړئ که نه جره خو وکړئ شیخ صاحب جره هغوی نه ورځي شیخ صاحب جره نه ورځي نه مفتي صاحب خپله ښکلې خبرې کوو چې دا نور نه کوي نو ډېر به ښه صحیح ده دا روز د راځي که نه تاسو جلدي ولې کوئ نه کوو دی چې لږ صبر وکړئ راځي دا راځي بسم الله الرحمن الرحیم ریاض الله مولوي صاحب توجه وکړئ چې زه شروع کړم نو خبرې خو مه کوئ ګوره که زه په ټیم مې صاحب که زما په ټرن کې زما ملګري خبرې کوي زه به تا ته فل توجه یم انشاءالله نو چې تاسو هم خبرې کوئ نو بیا به زموږ څه فایده شي ٹھیک ہے جی ٹھیک بالکل صحیح ده دلته کېره دغلته کېره زه لیکل کوم ټیم شروع کوه اوس ښه بس لږ خاموش شئ استاذ بسم الله الرحمن الرحیم مولوي صاحب دا ځل بیا هغه روایتو باندې راغی عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه د ابو داود شریف په حوالې سره او مولوي صاحب زه مخاطب کړم ما ته ویلو کنا خلف النبي صلی الله علیه وسلم موږ په نبي علیه السلام پسې وو حالانکه ما په دې باندې باسو چې په دې کې محمد ابن اسحاق ابن یسار دی خو مولوي صاحب ستانه هغه هیر شو اول نمبر ما ویل ډېر تقدیر منکر دی او القدریة مجوس هذه الامه بیا مې د محدثینو فیصله چې د روایت په حلال او حرامو کې بالکل حجت نه لري دویم دې په باره کې ما د محدثینو فیصله تذکرة الحفاظ په حوالې سره واوروله څلورم نمبر ما ویل د دې په سند کې بل راوي مکحول دی او دی مدلس دی امام حکیم فرمایي مکحول د عام صحابو نه روایت بالکل هغه نه دی اورېدلی صحابو نه صرف د تدلیس او د ارسال په طور باندې نقل کوي معرفت علوم الحدیث صفحه نمبر 111 دغه رنګې مولوي صاحب ته دې روایت په سند کې بل راوي دی نافع ابن محمود علامه ذهبي فرمایي دې روایت نه علاوه د بل هیڅ نه دی مروي مجهول له جوهر النقي جلد 165 او ابن عبد البر فرمایي دی مجهول دی حواله راک
معرفت علوم الحدیث رکھ حوالہ بور دا صفحہ نمبر 111 دا وَأَنَّ عَامَّةَ حدیث مقهول عن الصحابة حوالة دا صرف پتور د تدلیس باندې حصے تین دی اوریدلی ام دغه تهذیب التهذیب جلسات 180 کولاو کا او دغه رنګ نور العینین کې زبیر علی زی غیر مقلد وای او دا مدلس راوی په عنصر د ضعیف روایت دی وګور درې ځان پکې دي دغه رنګي دا مور لور کې کدا ګوري زما ټیم ځای کېږي تاسو چوپ شئ بل مولوی صاحب دغه روایت بار بار پیش کړي بیا مولوی صاحب دریم نمبر وای منازع پدی کې او اوله خو پاه الان کې روایت ہے وارو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه فرمایي چې من قرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پر حل قرأ تاسو کې چا زما سره قرأت کړي دی کدا جهر وې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې چا زما سره قرأت کړي دی او د جهر لفظ نه د قرأ لفظ دی مولوی صاحب قرأ سرن جهرن دواړو ته ویل کېږي دویم خپل ځان د الله په پیغمبر باندې مقیاس کوه د الله په پیغمبر باندې خپل ځان مقیاس کوه څلورم نمبر دی وای د ابن تیمیه رحم الله فرمایي چې بیا د هغې نه پس وي خلک به ولاړي سوچونه به کوي مولوي صاحب سوچونه چې دي هغه نه دي په سوچ باندې قرت اطلاق نه کېږي سوچ د قرت کول هغه جدا سیز دی قرت کول جدا سیز دی بیا مولوي صاحب راغی د من عموم ته چې هغې ما جواب کړی دی مونږ خو دا سور ته مولوي صاحب د هغې ما جواب کړی دی شپږم نمبر د راوي په باره کې دوکه بیا وکړله دا مولوی صاحب تر منځ نه لري شه که نه ټیم مه حسابوه زما ټیم مه حسابوه ته لري شه منځ دی دویم ځل دوکه د مولوي صاحبو په راوي کې دوکه وکړله دلته په عماره باندې جرحه کوي عماره ابن اکیمه اللیثي او جرحه په چا عماره ابن په دلته په بل په دوی هوین د هغې په باره کې دا جرحه په جوین عماره ابن جوین باندې د مولوي صاحب دا لږ سترګې کولاو که دام په تیاره کې دا جدا دی ټیم ودرو دا جدا دي بیره والا بسم الله الرحمن الرحیم ټیم تر اوسه پورې مه حسابوه ښه شور مه کوئ شور نه ښه مولوي صاحب د دوکې وکړه دا دویم ځل دی په کتاب کې الان کې دغه حدیث په باره کې دا زما سره مجمع الزواید دی دی رواه احمد و ابو یعلا والبزار ورجال احمد رجال الصحیح سند مولوي صاحب د بخاري مسلم دی او تا چې ویل په دې باندې جره د مبتدی کاری مخکې د مسلم شریف په روایت وایي دا قرأ فانسیتو باندې زر وکړه په خپله بدعتي شوې د خپل قول مطابق دلته بیا د بخاري مسلم په سند باندې جره او دا به ولې د مولیانو باندې دروغ نه وي دی استاد دی ما مخکې کتاب مناظره کې پیش کړی و دی بیا پیش کوم د شیخ امین الله صاحب کتاب له تقلید حقیقت دې صفحه نمبر 30 دی مولوي صاحب نن په ښکاره غوږونه واورئ دی د سورې توبه آیت نمبر 16 حواله ورکوي سورې توبه آیت نمبر 16 والله بما تعملون خبیر په سورې توبه آیت نمبر 16 کې دی وخی په دې زی ورته شکست لیکم که پکې نه وي ودې مني شیخ امین الله دروغ ویلي په قرآن باندې د الله په کتاب چې څوک دروغ ویلی شي دا ورکړه د الله په کتاب چې دروغ ویل ټیم مه حسابوه چې څوک د ټیک ده چا چې د الله په کتاب باندې چا چې د الله په کتاب دروغ ویلی شي هغه ټیم مه حسابوه بس زه چوپ شئ کنه دا مونږ هم ویلو تاسو نه منو دلته کنه ځکه هم در پسې راغی منه تاسو چوپ شئ کنه ښه مولوي صاحب بیا د هغې نه مخکې مولوي صاحب د هغې نه پس مخکې وایي تکرار ځکه کوم چې تاسو ته خبره ذهن ته راشي نو ما ته پته دلیل در سره نشته دی دغه د عبانه ابن صامت نو روایت تر اخیستی کتابونه نه پیش کې ما په هغې باندې جرح کړې ده ما د هغې جوابات کړي دي دویم نمبر اقه روایت بیا پیش کې لا صلات لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب د هغې ما جوابات کړي دي مولوي صاحب د دوو صحابهو نه مې فیصله چې دا د منفرد په باره کې دی یوازې مونځ کوونکي په باره کې مولوي صاحب بیټري بدلوي وایي ټایم لږ ودروه ښه بیا به وایي چې ځای کټ کړی ټایم بیټري بدلوي نه ورلړې کو دلایل رسو اخیره کې بیا لړه کو دلایل پاتې کېږي تاسو به زه څنګه لږ چوپ شئ خیر زموږ دلیل چې په 90 ور برابر شي بیا به کوو ورسره کوي به ځان پیرانګر 90 نه پس به ورسره بیا ګورو 90 دلیل ته ورته بیا داسې کوو چې 90 ته ورسېږي مسند ابي اعلى اخیره مه کوئ اخیره مسند ابي اعلى نه کوئ روایت 35 نمبر دیو کیسه لگے گڑا وڑا کی کر مصیبت شروع کما ٹیم شروع کیوس بسم الله الرحمن الرحیم
مولوی صاحب ما ته پته ده چې دلایل در سره نشته که دوه دلایل د بار بار تکرارې چې ما د دو صحابو نه پیسله چې دا د منفرد په باره کې دی دغسې د حدیث خپل راوي نه مې پیسله سفیان ابن عیینه نه ابو داود شریف جلد 126 په ولې سره مخکې تېر شوی جهاد علی من یصلي وحده د امام احمد بن حنبل رحم الله نه پیسله زما اوس ته پکې بحث نشته دی بعض خلف الامام په باره کې دی بیا مولوي صاحب وایي کل صلات دا ځل نه اجتهاد وکړم چې ماشاءالله وایي کل راځي د عموم دپاره دا مونځ مولوي صاحب ففتحنا علیهم ابواب کل شیء د هر سیز دروازې هم پې کلاو کړې مولوي صاحب دغسې دویم راځي ابراهیم علیه السلام تعالی وایي ثم جعل علی کل جبل منهن جزءا په هر غر د دنیا ټول غرونه ورنه مراد دي که بعضې دغه واوتیت من کل شیء هغه ته هر سیز ورکړی شوی و دا خو ستاسو د بریلیانو دا وشو چې ته علم غیب هم ورکړی شوی و نن په هغه ډګر لاړئ د الله اره بریلیانو استدلالات تر اغستې قسم دی نه دي وپېښ کړې زه ورته کله والا زه بیا راځم مولوي صاحب خپل دلایلو ته دلیل نمبر 35 مسند ابو یعلا جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 126 عن عبد الله قال كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه فقال خلدتم علي القران نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ کو مختره وګرځو چا زما سره قرات کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو باندې قرات ګډ وډ کو دا زما سره دلیل نمبر 100 دلیل نمبر 36 دی کتاب القرات جلد 2 صفحہ نمبر 489 عن عبد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال لقوم يقرؤون القران يجرون به خلدتم علي القران تاسو ما باندې قران ګډ وډ کو سب دلیل نمبر 37 مجموع الزوائد جلد 2 صفحہ نمبر 283 رسول الله صلی الله علیه وسلم راوګرځول خلدتم علی القرآن تاسو ما باندې قرآن ګډ وډ کو مصنف ابن ابي شیبه د شیبه وی شیبه نه دی مولوی صاحب شیبه دغه صحیح کا صفحه نمبر 284 رسول الله صلی الله علیه وسلم راوګرځول فرمایي خلدتم علی القرآن تاسو ما باندې قرآن ګډ وډ کو دلیل نمبر 39 جابر رضی الله فرمایي کتاب القرات جلد صفحه نمبر 547 روایت در حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنه حيث قال من صلى ركعة چاچ یو رکعت ولوستو واحتج بحديث جابر ابن عبد الله حيث قال من صلى ركعة چاچ یو رکعت ولوستو لم يقرأ فيها بأم القرآن سورة الفاتحه پکې ونلوستا فلم يصلي منځ ونسو الا ان يكون وراء الامام مگر دا چې په امام پسې پای کې سورة الفاتحه ویلو ضرورت نشته امام ترمذی رحمه الله په تور د احتجاج باندې هغه ذکر کوي دارنګ دلیل نمبر 40 دلیل نمبر 41 سنن الكبرى جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160 عن جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن چاچ منځ وکړو سورة الفاتحه پکې ونلوسته فلم يصلي منځ نه کی الا وراء الامام نو د صورت وي الا ور مگر هغه مونږ چې په امام پسیو کې باقي د سورة الفاتحه لوستو ضرورت نشته نه باقي سورت دلیل نمبر 42 کتاب القرات جلد نمبر 2 دلیل نمبر 43 بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 178 بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178 کی روایت دیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر آگے ان ابی بکرتا انہو انتہا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دیر آگے ورا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو فرکع د رکوع وکړه قبل ان يصل الى السب سب ته رسیدون مخکې پر رکوع کې شریک شو فذكر ذلك للنبي صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ذکر شو الان کې پر رکوع کې شریک شو سورۃ الفاتحه اور نفاتحه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال زادك الله حرسا ولا تعود الله دې حرس نور هم زیات کاین د په جمعات کې منډه مو دغه سم کو شات سب کې مو درېګا ک سورۃ الفاتحه بغیر مزن کې نبی علیہ السلام دې ثابت ولې نه وي چې دوباره منځ وکا دغه رنګي مولوی صاحب دا زما سره صحیح ابن حبان صفحہ نمبر 139 روایت ده ان ابا بکر دخل المسجد والنبي صلی الله علیه وسلم فرکع ثم مشى نبی علیہ السلام رکوع کې ودی راغی ثم مشى حتى لحق بالصف صف تر ورسو فقال له النبي صلی الله علیه وسلم زادك الله ورسول ولا تعود رکوع کې شریک شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی الله دې هرس نور هم زیات کا آئنده په جمعات کې منډه موا په بل سند سره نقل کوي انه دخل المسجد والنبي صلی الله علیه وسلم راکون قال فرکعت دون الصف ما سبن شاته ودرې د رکوع مغلا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم زادك الله حرسا ولا تعود فاتحه نه دی ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه مونږ ته صحیح وی دلیل نمبر 47 مسند احمد جلد 8 صفحہ نمبر 272 رسول الله ابو بکر راغ جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكون فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا علي ابي بكرة وهو يحضر يريد ان يدرك الركعه فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم من الساعي منډي چا وهلي قال ابو بكرة انا قال زادك الله حرسا ولا تعود ول عند جمعات کې منډي موها دغه رنګ مولوی صاحب زما سره سنن الکبرى جلد 3 صفحہ نمبر 106 دلیل نمبر 47 دی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ راغ والناس ركون فركع دون الصف ثم مشى الى الصف فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ايكم الذي ركع دون الصف ثم مشى الى الصف قال ابو بكر انا يا رسول الله قال زادك الله حرسا ولا تعود آئنده په جمعات کې منډي موها هم دغه مولوی صاحب د زما سره مسلمان جلد 8 صفحہ 264 دلیل نمبر 48 هم دغه ذکر کوي
ابو بکر راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صف کې وقالو نم زادک الله حرسن ولا تعود مولوی صاحب ما 49 دلایل پیش کړل 50 نمبر دلیل اگر واست پیش کوم ان شاء الله خو ما د مولوی صاحب نه دعوه کړې مطالبه کړې وه مولوي صاحب 14 تنقیحات مې کړي چې هغه ستاره دعوې سره تعلق ساتي که مولوي صاحب په سمجھ کې نه راځي چې دوباره یې ورته ووایم صفا ساده الفاظو کې چې عوام هم ورباندې پوهېږي مولوي صاحب جواب نه راکړي ځکه خپل مسلک نشي ثابتول ښکاره کولی دویم نمبر ما ورته ستا د مسلک درې ستا د مذهب درې جزه دي ستا د عمل درې جزه دي په سري جهري منځونو کې د مقتدي دپاره په امام پسې سورة الفاتحه ویل فرض واجب باقي صورت په سري منځونو کې د مقتدي دپاره ویل مستحب او په جهري منځونو کې ویل حرام دا درې مولوي صاحب څه شي کړی یو د عبارې بن صامت ورته ویل چې هغې نه موږ بار بار جوابات وکړل د استدلال نه چې روایت ضعیف دی دویم روایت پیش کړي چې باقي خلف الامام نشته دی هغه جدا منځ په باره کې دی مولوي صاحب هغه دوباره پیش کوي دوباره یې دلته ذکر کوي او ها درکا 42 سفرک ټیم زما راکو ټیم 42 رواړه باندې کول الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد ګوره دې دا روایت پیش کړو چې خلطتم الروایات دا ستا کتاب دی دروس المناظره په دې سند کې ابو اسحاق السبعي دی دا مدلسین نه دی ابو اسحاق السبعي مدلس خپل کتاب نه خپل کور نه حواله والا بل تا په باندې بل ورګه بل تا په باندې په کلو باندې نقض وکړو نو کلو اقسام وپېژنه کلی مجموعه کلی افرادي زموږ په دې کې چې کوم کلی دا کلی افرادي دی د ابراهیم اسلام مبارک چې کوم کلو راغلی هغه کلو استغراقي عرفي دی زما په دې کې کلو استغراقي حقیقي دی کلو استغراقي دی مړه خو دا په دې چېرته پوهېږي د الله بنده دا هر سورګل ته شاګول وایي چې کوم دی کې کلو یې نو ټول په یو ځای باندې قیاس کوي د کلو اقسام وپېژنه ګوره بل دا کوم حدیث چې موږ د عباده بن صامت پیش کو په دې حدیث کې تعمیم دی هر چې تا په محمد اسحاق باندې جرح وکړه په محمد اسحاق باندې جرح په هغه وخت کې دا چې کله دا عنعنه وکړي عنعنه او کله چې تصریح بالتحدیث وکړي د هغه روایت قبول دی موږ د عینین حواله پیش کړه موږ د لیکنوي نه چې کوم دی حواله پیش کړه او په مسند د امام احمد کې هغه تصریح چې کوم دی بالتحدیث کړې ده د دې وجه نه ګوره امام دارقطني رحم الله حدیث د عبادت چې کوم دی حسن ویلی هذا اسناد حسن ورجاله كلهم ثقات دا اسناد چې کوم دی حسن دی او رجال چې کوم دی ټول ثقات دي ترمذي رحم الله وتم چې کوم دی حسن ویلی هر چې تا روایت ده او اذا قرأ فنسيتو بشکو بیا د مسلم نه جرح وکړه ګوره کې دوه خبرې دي یو امام بخاري رحم الله په کتاب القرات کې ذکر کړل اوله پیش کولی شم چې معمر د ثقاتو نه خلاف کړی هغه روایت چې کوم دی شاذ دی دویمه خبرداره بالفرد والتقدیر که دا روایت بالفرد والتقدیر ثابت شي لکه څنګه چې موږ شیخ صاحب حواله پیش کړه نو دا په مابعد د فاتحې باندې چې کوم دی حمل دی په مابعد د فاتحې باندې حمل دی فاتحه ویل چې کوم دی لازم دی د فاتحې نه بعد چې کوم په امام پسې به چپ کېږي لیکن فاتحه به خامخا وي تا ته موږ د ابو داود تا ته موږ د مسلم احمد روایت چې کوم دی پیش کړو بل دا خبر وکړه چې شیخ صاحب قرآن کریم غلط لیکلی دی زم دا کتابتي غلطي داسې مه وایه کنډي ستاره وتبعو په ځای باندې وتبعو ویلی دی او این علی کبیرتن دی چې کوم ذکر کړی دی هغې پسې موږ نه ځو ځکه چې ستا خوله خطا شوې ده ځکه ته مسلمان قرآن کریم چې کوم دی غلط نه وی ګوره بیا ذکر کړي دي امام نووي رحم الله دا حدیث لاندې لیکي دغه وایي اذا قرأ فانصتو واجتماع هؤلاء الألفاظ على تضعيفها واجتماع هؤلاء على مواد مضاف شوی على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لها لا سيما ولم يريدها مسندة في صحيح دا روایت مسند په خپل صحیح کې چې کوم نه دی راوړی ټولو په دې باندې اجماع کړله چې دلته دا روایت څه شی دی شاذ دی ووس د موږ سره کوم بل دلیل د معرفة سنن والآثار وفي رواية الحميدي عن سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي أبي هريرة في هذا الحديث قال قلت يا أبا هريرة إني أسمع قراءة الإمام زور إمام قراءة چې کوم دی اورمه مراد دلته د قرات نه چې کوم دی فاتحه را فقال یا فارسي یا ابن الفارسي اقرا بها في نفسك غلی غلی چې کوم دی لوله په امام پسې ښکاره فاتحه مه وایه بلکې په امام پسې چې کوم دی پټه فاتحه وایه وعن ابي اسحاق والشيباني عن جواب التيمي وابراهيم بن محمد ابن المتشع عن الحارث بن سويد عن يزيد بن شريك انه سال عمر عن القراءة خلف الامام در عمر نه تفوز کو عمر رچانه له خلفای راشدین نه د امام نه روسته شاته پاتې لوزل څنګه فقال غو فرمایل اقرا بفاتحه الكتاب فاتحه چې کوم دی لولا قلت
وإن كنت أنت أگر که تو می لولي مخي قال وإن كنت أنا أگر که لولما قلت وإن جهرت أگر که تو جهر کې قال وإن جهرت أگر که زه جهر کما ګوره در کومه نتا عمر رضی الله تعالی عنہ سړي تسوي که ته ما به شاته ولاړې زه ځان لما اگر که زه ښکاره فاتحه وایم ما پسې فاتحه وایه وروسته قرات ته پسې مه کوه مونږ وایي دغه آیت چې تا پیش کو هغه عام دی او دارنګې دا روایتونه د هغې لپاره چې کوم تخصیص پیدا کوي وما من عام الا وقد خص عنه البعض هېڅ یو عام نشته مګر هغې نه چې کوم دی خامخا تخصیص راغلی بل د کلو خبر وکړه د اقسامو ته بیا هم ذکر کومه کلي پرادي کلي استغراقي زما په دې کې د کلو حمل په استغراقي حقیقي باندې ستا پر آیات کې د کلو چې کوم دی عمل په استغراق عرفي باندې د نورو قراین د وجې نه ولیکن ناشه زما سره تلخیص وایه زما سره مختصر وایه زما سره متول وایه چې تو د کلو د استغراق اقسام چې کوم دي مونده کې د دې وجې نه ګوره دار امام بخاري رحمه الله جزء القراءات ته وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا البخاري حدثنا هشام حدثنا سراق بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن حرام بن اناكيم ومكون عن ابن عربي عن الانصاري عن عباده بن صامت رضي الله تعالى عنه وكان على الى فابتعوا بعد عن صلاه الصبح الساعات ما انت شو ورست شو فقام ابو نعيم الصلاه ابو نعيم چې کوم نموز وداو وكان اول من اذن ببيت المقدس وبيت المقدس کې اول مسکل زور علامه او بل دا وی چې نبی سم پیغمبران ته امامتي ورکول په بیت المقدس کې پیغمبرانو پاتې نه دی ویلي زه ته دا خبر ذکر کوم ته دا خبر واخې چې پیغمبرانو فاتحه نه دی ویلې زم چې فاتحه چې کوم دی ویلې ده او ته چې نه ته په نه ویلو دلیل پیش کا بل داره فاتحه چې کوم مونږ ته راکړی شوی ده فاتحه مونږ ته راکړی شوی ده الله په مونږ چې کوم مکلف کړیو الله چې مونږ په کوم شی مکلف کړیو هغه به وایو الله په مخکینی پیغمبران ستا په نسبت باندې مکلف کړی دي نو هغوی مسکیږي بل دا خبر ذکر تا هغه حدیثونه ماته پیش کړه چې په کوم حدیثونو کې مدرک د رکوع مدرک د رکعات په دې یو خدای مسلې اختلافي چې مدرک د رکوع مدرک د رکعات دی کنه بل د لا تعید لفظ دی کدا لا تعدو لفظ دی کدا لا او کدا لا تعود لفظ دی بل داره چې کله څوک رکوع رالاندې کی ستاسو په نسبت باندې ستاسو دا مذهب دی چې د سړي چې کم دی نو دې موږ وشو دغه رکعات وشو او حال چې قیام هم ستاسو په نسبت باندې رکن دی نو قیام چا ساقط کړی د الله نبی ساقط کړی نو دلته مونږ هم وایو چې بالفرد او تقدیر دغه روایتونو کې مسله ثابت شي نو فاتحه د الله نبی چې کم دی ساقط کړله ال د قیام رکن دی قیام چې کم دی ساقط دی او دلته زما د فاتحه په سقوط باندې چې کم دی قول نه کوي ستا به اجر ورکوي زما به چې کم دی اجر نه ورکوي دا څنګه شرعي تعبیر قصه اول من اذن ببيت المقدس فجئت مع عباده حتى صف الناس وابو نعيم يجري بالقراءه فقرأوا عباده بهم من القران حتى فهمتها منه فلما انصرف قلت سمعتك تقرأ تورك سورة فاتحه ولي د الله نبی فرمایل نعم او نبی ستمون ته مسکلو بعد منزله کوم منزونه کې جهر کیږي هغه منزله مونږ ته کړو فقال مونږ ته لا يقرأن احدكم اذا جهرت بالقراءه الا بعم القران کله چې زو جهر کوم ښکاروالکم جهر ښکاروالي ته وای تاسو نور هیڅ قرات چې کوم نه مکوي بلکې صفات چې کوم دی لولای صفات لولای عباده بن صامت درجه مې مونږ دی چې صفات چې کوم دی لولای مونږ هم قول چې کوم په تخصیص باندې کوو بل دا ګوره تا چې دا خبر ذکر کړل چې دا آیات د سورة عرب دار سره منسوخ کړي دا خبر صحیح نه عبدالحی لیک نبی رحم الله ذکر کړي هغه عبدالحی چې تا د حنافو نه حصه لري اوله چې د اخراج ګوره ظلم دی وثانیهما ان ادعا النسخ في هذا المقام لا يستقيم د نسخ دعوه چې کوي مستقیم نه ده لا على مذهب الحنفیه په مذهب د حنافو باندې نسخ نه جوړیږي او کېدای شي تو حنفی ته چتر بل نه راغلی د حنافو په نسبت باندې نسخ نه جوړیږي او ته دا نسخ جوړیږي پوه شئ کړه ولا على مذهب المحدثين والشافعيه د محدثینو په نسبت باندې چې کوم دی نسخ نه جوړیږي دا ځکه بیا وروسته تفصیل ذکر کړی اصیل تفسیر دا دی یو اعمال دی بل چې کوم دی احمال دی مونږ چې راکم تطبیق ذکر کو فاتحه به په امام پسې وایي نور قرات پنه کې په دې سره اعمال د روایتونو راځي او ته چې فاتحه منسوخ شوې په دې سره احمال راځي والاعمال اولى من الاحمال اعمال ډېر اولاد د احمال نه خو زما مفتي صاحب چې کوي مفتي نجیب زموږ ملګری هغه وایي احمال چې کوم دی اولاد د احمال نه اوے بھائی جان سوچ کرو فکر کرو ابو اسحاق سبیعی چې کوم دی راوړی دی اختلط بآخره په آخره کې مختلف شوی دی د مختلف روایت چې کوم دی نه قبلیږي او بل دا خبر ذکر کړه چې ګوره ته پېښور ته نه راغلی ما ته دغه مناظرې چې څه نه ویلي بل ملګری وي چې ته مفتي صاحب ته دا خرابې معارضې پیش کړې چې کلي طبیعي ده او کلي منطقي ده او کلي کلي دی په دې خبرو هغه نه پوهېږي او تا هم دا اقرار وکړو ما د باندې 50 معارضې پیش کړې او تا چې کوم دی د هغې یو جواب رانه کړو د هغې جواب چې دی ما ته نه کړی او تا چې څومره معارضې کړي الحمدلله دغه ټولو جوابونه ما په لفظ د من کې او په لفظ د کلو کې چې کوم دی حل کړي دي یو ډز سل مرغۍ پوه شو په خبره باندې الحمدلله د موږ سره بل دلیل دی که موږ شمار نه کړو الحمدلله خلک باب ذکر الدلیل على ان الخداج
ها بل حدیث د عباده بن صامت ته نور روایت دا صرف عباده روایت ته مختلف وو زه چې دا نور روایتونه پیش کما شپږ ورځې پکې لګي ګوره شپږ ورځې میاشتې خو لیکن پاپر نه سي لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب فاتحه نه چې کنه بغیر مزنه کېږي دا د موږ سره مسند امام احمد رحم الله په دې کې بل د قال قلنا عجل والله یا رسول الله موږ په تاسو قرات کو قال غوي فلا تفعلوا الا بعلم القران ما به سي فاتحه چې کوم دی وای فانه لا صلات لمن لم يقرأ بها هغه چا مونږ نه کېږي چې پاتې ونولي دلته محمد اسحاق راغلی دی لیکن تصریح بالتحدیث یې کړې ده او تصریح بالتحدیث چې کړی کې به کې اختلاف نشته دی هر چې تا د قدریت خبره وکړه قانون قاعده د قانون دار چې کله راوي بدعت طرف ته رابلل نه کوي نو د هغه روایت باندې بیا جرح نه کېږي کله چې راوي بدعت طرف ته داعیه نه د هغه په راوي باندې چې کنه بیا جرح نه کېږي بل روایت راکوه ها بل روایت ته ګوره او قرآن کریم کې چې کوم فقره راغلی دی فقره چې کوم دی عام دی تخصیص یې په فاتحې سره کړه الله په فاتحې باندې حکم کړی په فقره چې کوم دا جمره ټول ته خطاب دی که تو یو فرد وسو باسي تو به قرینه راوړي فقال يا رسول الله ګوره د رفاع روایت دی اوږده روایت دی فقال يا رسول الله کیف اسجد بس څنګه چل کوم فقال فرمایل اذا استقبلت القبله کله چې قبله ته مخ کې فکبر الله اکبر وکړه ثم اقرا بام القران بیا فاتحه چې کوم دی ولا برابر خبره کوي په امام په شاته او برابر خبره کوي امام نه ځانه بل تعالی خبر ذکر کړی و چې ګوره د قرآن ذکر شو جاره نه ذکر شوی موږ د الله باندې قرات چې کوم دی عام دی کلی دی دا غي د لاندې چې کوم دوه افراد دي سری تم داخلي او جاری تم داخليږي کلی په خپل ټول افراد باندې کوم منطبقي قرات دوه ته شامل جهاري ته شامل لودان کې سری ته چې کوم دی شامل دي د دې خبرې جواب مونږ ترانغه عبد الحي لیک نبی رحم الله ذکر کړی کوم حدیث چې په منع کې راغلی د عبدالرحمن دا ورکه دي مرګري دا وګوره عبد الحي لیک نبی دا خبر دي دا خارجي خبرې دي عبد الحي لیک نبی دا خبر راکړي ذکر کړل چې کوم حدیث په منع کې راغلی په کې یو حدیث صحیح نه دا د حناف امام دی عبد الحي لیک نبی رحم الله زما ټول حناف ته دا اعلان دی چې راشي مفتی ندیم عبد الحي لیک نبی چې کوم دی دای د حناف نه چې کوم دی وستل لري اوه قبل لك دا پولیس سوی را دی وته څه خبره تاسو شور ما جوړه بس وای به ته چپ شه صبر وکړه کې نه زده کېنه هغه یې تاسو کې نه بسم الله الرحمن الرحیم ریاض الله مولوی صاحب د ټولو اولنۍ خبره وکړه د محمد ابن اسحاق په باره کې اگر روایت دی بار بار پیش کوي دی وای محمد ابن اسحاق باندې دا جره حاله ده چې کله په عن سره روایت وکړي الان کې په عن سره ما مخکې کذاب دجال په کذاب جرح چې بچ په زور په ولې ختمو ټیم مې حساب مړه نه راولي لاړ بشو ور سره پکې ټول ور سره په جمع روړو لاړ شو خیر ده کې او صحیح یار چپ شتل تاسو چپ هغه نه بوزي تاسو بسم الله الرحمن الرحیم په محمد ابن اسحاق باندې وجره حالت چې کله په عن سره روایت وکي الان کې ما په محمد ابن اسحاق په باره کې اتفاقی او اجماعي فیصله وخوده چې د روایت په حلال او حرامو کې حجت نری دویم در امام نووي رحم الله قول پیش کو د امام نووي قول پیش کو الان کې او امام مسلم لیکي دروغ وای الان کې امام مسلم رحم الله فرمای هو صحیح یعنی و اذا قرأ فانصتوا فقال هو عندي صحیح دا زما پنځ باندې صحیح ده فقال لما لم تضعها هنا قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعتها هنا انما وضعتها هنا ما اجمعوا علي دی وی د دې په صحت باندې اجماع د امام مسلم وای الان کې د امام نووي تر امام مسلم رحم الله نوم ورکو چې هغه مذهبي تعصب د وجه نظر په روایت باندې کړی دا په خپل ویلو په دې باندې جره د مبتدی کار دی نه ځان مبتدی کو راغي مطابق دریم نمبر دی وی دا مخکې لاړو د رکوع په حواله سره باسو کو استاسو په نظام ور قیام پاتې شو الان کې مولوی صاحب لګزان پو کې کس راغې تکبیر تحریمه الله اکبر دا قیام شو دینه فورا رکوع ته لاړو مونږ مو یو کې سړی راغې او قیام نه دی کړی و نه درېدو تکبیر تحریمه پاتې شو قیام پاتې شو او ډایرک رکوع ته لاړو مونږ نه کېږي د خپل جهالت ختم کوم مولوی صاحب دغه رنګي وم نمبر مولوی صاحب عزت شپږم نمبر عزت تطبیق پیش کوم نو تطبیق د مجتهد وسه ویل چې قرآن حدیث په پیش کوم وسه خپل د مجتهد کېدو داوا وکړه په شرک په لار باندې خپل قوم د خپل داوی مطابق روان کو اتم نمبر جرح سوغلو اختلاط فی اخر عمر یعنی کې دا جرح ده مړه اختلاط په اخر عمر کې کم از کم د جرح او تعدیل کتابونو سره لږ مناسبت پیدا کړي ان شاء الله العزیز به په دې پوه شي بیا په اخر کې وای زه مونږ شمار نه کوو ته شمار ځکه نه کې چې یو روایت دی ما په غیبن د عباره بن صامت والا باندې روایت په غیبن جرح کړی دا په خپل محمد ابن اسحاق په کې دلته دی په خپل په غیبن باندې خبره کوي بیا په خپل رد څنګه کوي
وای تا ویل چې قرأه دی جهره نه دی وای قرأت عام دی سري جهري دواړو ته شامل نه دا خو زما مدعا ثابته کړله پته نه لګي پوهېږي ورباندې نه که ولې دغسې کې دویم نمبر د دې نه پس زما د دلایلو سلسله شروع وه ما 49 دلایل شور کړي وو 50 نمبر دلیل ته ځم من کان له امام راکړه همدغه حدیث ابو داود شریف مسند احمد جل 8 بهوال روح المانی دی جل 8 صفحه 278 راکړه دا زما سره مسند احمد ابن مولي عن جابر عن رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان له امام فقراءة الامام له قراءة د چاره پاره چې امامي نو د امام قرات دغه لپاره قرات دی او فرمای و اسناد حدیث جابر الاول على شرط الشيخين والثاني على شرط مسلم په دو سندونو سره ذکر کوي و اولنې سند په شرط د امام بخاری او مسلم دی او دویم په شرط د امام مسلم رحم الله باندې دی دلیل نمبر 54 دلیل نمبر 53 طحاوی شریف جل 1 صفحه نمبر 267 طحاوی شریف جل 1 صفحه نمبر 267 مولوی صاحب چې کم پیش کول او مولوی صاحب دا غینه به رست شو مولوی صاحب صفحه نمبر 100 دغه فرق صفحه نمبر 267 کې امام طحاوی رحم الله دغه رقر کوي من کان له امام فقرات الامام له قرات روایت در جابر رضی الله تعالی عنہ چار پاره چې امام د امام قرات دغه لپاره کافی دی نزال نه قرات کولو ضرورت ورته نشته هم دغه رنګي ابن ماجه صفحه نمبر 165 د رحمانی چاپ دی دا زما سره روایت دی حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای اذا جابر رضی الله من کان له امام فقرات الامام له قرات چار پاره چې امام د امام قرات دغه لپاره کافی دی ځان نه قرات کولو ضرورت نشته دغه رنګ هم دغه حدیث داری قطنی صفحه نمبر 271 کې ذکر کوي من کان له امام فقرات الامام له قرات هم دغه رنګ دلیل نمبر 58 سنن الکبرى جلد صفحه نمبر 160 من کان له امام فقرات الامام له قرات چار پاره چې امام د امام قرات دغه لپاره کافی دی ځان نه قرات کولو ضرورت نشته کتاب القرات جلد صفحه نمبر 500 دے فرمائی ان جابر ان رجلا صلى خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس منځ کو فی الظهر او العصر مسبقین یا مازیګر یعنی فقرا په امام پس قرات کو مسبقین یا مازیګر کی فاوما الیه رجل یو سړی ورته اشاره وکړه فنها من کو اغلر فابا پس انکار کو اگر من کېدونه فلما انصرف قال اکس ورته ویلا اتنهانی ایتمن کما ان اقرا خلف النبي صلی الله علیه وسلم جزا قرات وکم په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې فتذاکر دواړو باز شروع کو ذالک حتی سمع النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام مورد فقال رسول الله من صلى خلف امام فان قراءه الامام له قراءه چا چې امام پسې قرات کو امام قرات دغه لپاره کافی کیږي هم دا رنګ کتاب الاثار د امام ابو یوسف صفحه نمبر 23 من صلى خلف امام فان قراءه الامام له قراءه هم دا رنګ دلیل نمبر 62 مخکې ما دغه حواله پیش لا او معرفت علوم الحدیث کې لیکي معرفت علوم الحدیث کې چې دا حدیث مشهور دی لہذا پاغي باندې څه قسمه جرح به زیاده دا صفحه نمبر 92 دی د هذا النوع من هذا العلم معرفت المشهور من الاحاديث المرويه الرسول هغه احادیث ذکر کې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مشهور دي حد شهرت تر سے یو پکې ومنه من كان له امام فقرات الامام له قرات یو پکې دغه حدیث دی مولوی صاحب هم دغه رنګي کتاب القرات جلد صفحه نمبر 552 دلیل نمبر 63 دی کل صلات لا یقرأ فيها بفاتحه الكتاب ارغه منځ سوره الفاتحه پکې ونل وسته شې ابن عباس ورن روایت دی فلا صلاه الا وراء الامام منځ نه کی مگر هغه منځ په امام پسې کړی کتاب القرات دغه رنګ کتاب القرات جلد صفحه نمبر 561 بلال رضی الله فرمای امرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته حکم کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اقرا خلف الامام چې زه په امام پسې قرات نه کوم هم دغه رنګ دلیل نمبر 65 مصنف عبدالرزاق جلد صفحه نمبر 136 دی وی من کان له رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس راغی په مسبقین یا مازیګر مونږ کې په نبی علیہ السلام پسې قرات کو ورجل ينهو نبی علیہ السلام ته خبر بیا لاړه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان له امام فان قراءه الامام له قراءه دغه رنګ مولوی صاحب 66 نمبر دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرض الوفات کې راغی د دو صحابو په وګو باندې لاسونه چولې دي چراغ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی امامت شروع کړي دی قرات صحیح سل وستره صورت شروع دی ابوبکر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شو روایت کې راځي ابن ماجه صفحه نمبر 196 واخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم من القراءه من حيث كان بلغ ابوبکر قرات هغه ځګینه شروع کو کم زیته چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسیدلو هم دغه رنګي مستری امام احمد بن حنبل رحم الله کی صفحه نمبر 10 جلد نمبر 2 د ذکر کوي
شروع وکړه من المکان الذي بلغ ابو بکر من السوره فاتحه ختم شوی د سورت شروع د امدا قزینه شروع کو یعنی ستاسو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند اخیرنه مونږ هغه باطل شو ځکه سورت الفاتحه امام پسې نه دی ویلې مولوی صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم اولا مقتدی ګرځیدل دی همدغه رنګي مولوی صاحب زما سره دلیل نمبر 68 توحوی جل 1 صفحه نمبر 272 همدیم ذکر کوي فاستتم رسول الله صلی الله علیه وسلم من حيث انتهى ابو بکر من القراءه نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرات د سورت شروع کړه او د اقزګینه شروع کو یعنی د ژوند اخرنه مونږ ستاسو د پرېږده د ستاسو په نسبت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند اخرنه مونږ باطل شو دلیل نمبر 69 موطا امام مالک صفحه نمبر 68 روایت د ابن عمر موطا امام مالک روایت د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کله چې بردنه تاسو شو اذا سئل هل يقرأ احد خلف الامام یو کس په امام پسې قرات کوي قال اذا صلى احدكم خلف الامام کله چې یو کس په امام پسې مونږ کوي فحسبه نو کافر دغه لپاره قرات د امام اذا صلى وحده فليقرأ کله چې مونږ کوي به امام پسې ولاړ به قرات نه کوي قال وكان عبد الله ابن عمر لا يقرأ خلف الامام او عبد الله ابن عمر چې قرات په امام پسې به قرات نه کو ام دغه رنګي مولوی صاحب زما سره دلیل نمبر 70 د ابن عمر رضی الله عنه د روایت سنن الکبرى صفحه نمبر 160 کې نقل کړي چې ابن عمر رضی په امام پسې بقرت نه کو نور به راغی نه من کول ام دغه رنګ مولوی صاحب زما سره دلیل نمبر 71 موطا امام مالک صفحه نمبر 66 روایت ده انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعه لم يقرأ فيها بأم القرآن تشریح واورا جابر رضی فرمایي چې په امام پسې مونږ وکړو یو رکعت مو لوستو سورت فاتحه ونه لوسته فلم يصلي الا وراء الامام مونږ نه کېږي مګر هغه مونږ چې په امام پسې د موطا روایت صحیح دی مولوی صاحب دا والا موطا دغه رنګ مولوی صاحب دلیل نمبر 72 ترمذی جل 1 صفحه نمبر 180 عن جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعه لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي الا يكون وراء الامام امام پسې چا یو رکعت مو ولوستو سورت الفاتحه ونه لوسته مونږ ونه کې مګر دا چې په امام پسې وکي سورۃ الفاتحه نه بغیر مونږ نه کېږي مګر دا چې په امام پسې ولاړې به کېږي بیا سورۃ الفاتحه ویلو ضرورت نشته دلیل نمبر 73 زید ابن ثابت مسلم شریف جلد 1 صفحه نمبر 215 عن عطاء ابن يسار انه اخبره انه سال زید بن ثابت عن القراءه مع الامام زید ابن ثابت د امام پسې قرات باره کې تبوسو فقال لا قراءه مع الامام في شيء په هیڅ چیز کې په امام پسې قرات نشته نه په سورۃ فاتحه کې او نه په باقي قرات کې دلیل نمبر 74 ابن مسعود رحمه فرمایي موجم کبیر طبرانی جلد 5 صفحه نمبر 220 ابن مسعود انه قال لا تقرأ خلف الامام الا ان يكون اماما لا يقرأ امام پس چې ولاړ بیا قرات نه کوي امدارنګ 75 ابن ابي موطا ابن ابي شيبه راکا ابن ابي شيبه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 289 د ذکر کوي صفحه نمبر 289 روایت در علی رضی من قرأ خلف الامام فقد اخطا الفطره چا چې امام پسې قرات کو سنت طریقې خطا کړه او سات فرمایي وددت ان الذي يقرأ خلف الامام في جمره زما زړه غواړي څوک په امام پسې فاتحه بل سورت لوري چې پر خله کې اور ورکړل شي چې خله نه خوځي ام دغه رنګ دلیل نمبر 77 دلیل نمبر ان ابن مسعود قال ليت الذي يقرأ خلف الامام ملئفو ترابا څوک چې په امام پسې قرات کوي چې خله د خاورو نه ډک کړل شي خټي ورله پکې ورو منډي چې خبرې نه کوي چې قرات نه کوي په امام پسې دلیل نمبر 80 ابن عباس رضی الله عنه تاسو کو امام پسې قرات شته هغه ورته الله امام پسې قرات نشته مولوی صاحب ما 70 دلایل پېښ لمخ کې زما ان شاء الله دلایل ما ګڼ راوړي خو مولوی صاحب نه بیا مطالبه کوم مولوی صاحب هغه دوه روایت بار تاوي نوې دلیل پېښ کړ چې کوم ستاره داوی درې اجزاو ما 14 تنقیات د په داو کړو چې عوام عمر باندې پوي د مولوی صاحب دغه جوابات نه راکړي دویم نمبر مولوی صاحب ته ویلو ستاره داوی درې اجزا دي امام پسې مقتدی د پاره په امام پسې سورۃ الفاتحه په سری جهري منځونو کې ویل واجب دي او باقي سورۃ ویل په سری منځونو کې مستحب او په جهري منځونو کې حرام مولوی صاحب دې باندې یو ضعیف روایت پېښ کړي چلو ټیم برابر او کنه یو خبره کوم سر بزره کو بس موږ بس 2 منټه راکې 2 منټه سر بس موږ خپل سر دا یو خبره کو سر نه بس ليش سر نه بس موږ 15 منټه بس سر نه سرو 15 سرو نه موږ خپل دا ګوره سر درزو سر درزو الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين سر درزو ورګه یو ټکه سر ما پی سر یو خبره نو تاخذ دقه کوونه الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد ورګه
سر زوی سره کنه 15 منټه سر اے اے خبره دا چې الحمدلله پولیس راغلي دي مونږ په زور باندې پاسئ مونږ خپل دلایل وایو د چې کوم موقوفات پیش کړه تو خبر کړه د چې کوم موقوفات پیش کړه یو موقوف په مقابل له بل موقوف کې حجت نه لري او صاحب کوم دا خبر ده فتح القدیر کوم دا خبر ده د چې کوم روایتونه پیش کړه منکار د چا چې امام قرات دی امام قرات دا غره دا روایتونه کمزور دي په کې امام کې ځکه حضور دا واسي امام کې کمزور موبایل ما شو موبایل دلاس ما شو موبایل دلاس وریا شوی مې ګونشلې وای ور مې ګونشلې برني مونږ سي مې ګونشلې وخت بیرته راغلی وي او ناس په خپل کار هدایت نصیب کینی پروردگار تبای دشمن کینی ورکی څنګه چې دنیا وکتل پرې تیر روز کې دغه سي په دنیا ته وروخه هم خلک چې پاکستان کې د پاکستان حکومت ته دا تاسو جاخ وکنه یار دا زمان طيب